السلام علیکم ملګرو. د حکومت او د جمعیت علماء اسلام ترمنځ ټکراو ورځ په ورځ زیاتیږي. ځکه تاسو ته پته ده، تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري چې آصف علي زرداري چې د پاکستان جعلي صدر دی، هغه د مدارس رجسټریشن بیل د اعتراض نوټ سره واپس کړی دی. یعنی هغه د قانون حصه نه ده ګرځولې، هغه د پارلیمنت نه پاس شوی او د قومي اسمبلی نه پاس شوی او د هغې نه پس صرف د صدر دستخط باقي و. نو قانون دا به یو قانون جوړ شوی وي او رجسټریشن به بحال شوی، خو هغه په دې دستخط نه دی کړي او د اعتراض نوټ سره واپس کړی دی. بل طرف ته د مولانا فضل الرحمن صاحب کور نه یو ځلې بیا سیاست خانه جوړه شوې ده او 13 ورځو کې بلاول ورغلی او اوس بله ورځې پورونه چې د ماماګانو کومه اصل مهره ده او ټټو دی فیصل واړه هغه ورغلی دی. یو ځلې بیا د مولانا فضل الرحمن صاحب په کور باندې رش دی. ملګرو مونږ ته پکار ده، دا زمونږ د ایمان مسله ده، زمونږ د عقیدې مسله ده، زمونږ د نسل د مستقبل د ایمان او د عقیدې مسله ده. مولانا فضل الرحمن صاحب په فرنٹ لاین باندې لګی دی، د ختم نبوت د دفاع دپاره جنگ کوي، د مدارسو جنگ کوي، زمونږ د ایمان او د عقیدې جنگ کوي. مونږ ته پکار ده چې د هر قسمه د اختلافات نه بالاتر هوکر د مولانا فضل الرحمن صاحب سپورټ وکړو، په هر لحاظ سره په سوشل میډیا باندې د مولانا فضل الرحمن صاحب د موقف د هغې تایید وکړو او د هغې تشهیر وکړو. دا خلک چې تاسو ته په ښکاري، قسم دی دا د اسلام هم دشمنان دي او د انسانیت هم دشمنان دي. یو سړی چې د مدارسو دشمن وي نو پوه شه دا د اسلام دشمنان دي، ځکه مدارس دا د دین اسلام قلې دي، بنیادونه دي. ترڅو چې مدرسه وي، زما او ستا ایمان عقیده دا به محفوظ وي او دا به باقي وي. چې مدرسه ختمه شوه، ایمان عقیده اسلام دا هر څه د هغې سره ختمیږي، ځکه اسلام دی په دغه مدرسو کې، عقیده ده په دغه مدرسو کې. د دې نه مخکې دا ټول دغسې دي. د دې نه مخکې ناموس صحابه بیل چې کوم د هغې سزا 10 کاله شوې وه او د هغې سزا هم زیاته شوې وه که یو سړی د صحابه کرامو د اهل بیتو ګستاخي وکړي نو د هغه سزا به د 6 سال نه 10 سال ته شوې وه او ناقابل ضمانت وارنټ هم د هغه په دغې کې و چې د هغه ضمانت به هم نه کېږي. 10 کاله قید به پرې خېږي، د شپږو په ځای 10 کاله. هغه د سینټ نه هم پاس شوی، د قومي اسمبلی نه هم پاس شوی او بیا چې صدر عارف الوي ته ورغی نو هغه هم ورسره دغه کار وکړو، اعتراضي نوټ یې پرې ولګو، هغې باندې دستخط ونه کړو، واپس یې کړه، هغه بیل یې واپس کړی و. نو دغه کار نن زرداري وکړو، که زرداري دی او که عارف الوي دی او که نواز شریف دی، دا ټول قسم دی د دې نه د دې ملک وفاداره دي نه د اسلام وفاداره دي. نو موږ له پکار ده چې د اختلافاتو نه واوړو او کم سے کم دا د دین او د اسلام مسله ده، زموږ د عقیدې او د مدارسو مسله ده. د مولانا فضل الرحمن صاحب سپورټ وکړو، ښه په کلک او ښه په نره باندې وکړو.